حسین رضی الله عنه په باره کې راځي یو کس وي زه مسافر ما وی ما ځان سره اوښان راوسته چې یاره زه لاړ شم او په دې باندې کجورې روړم نو زه به مالدار شم غریب یم مسافر یم حضرت حسین رضی الله عنه په باغ کې خپل مزدورانو سره لګیا دی او هغې ته په یو کاسه کې روټۍ ماته کړې ده او ورسره ناست دی خپله خوري نو ما حضرت حسین رضی الله عنه نه پیژندو چې دې کې به دا کوم یو وي دا حسین رضی الله عنه ورته په دې ویم چې نن دا کم محرم روان دی نو په 10 محرم باندې هغه شهید شوی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسوی حسن حسین رضی الله عنه دواړه وروریانو د حضرت علی رضی الله عنه زامن او دوی سره به د الله رسول دومره مینه کوله دومره مینه به کوله چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سفر باندې لاړل او چې واپس براغو نو دی کر بدلو خپل لور کر حضرت فاطمه رضی الله عنها کر بلاړو حضرت علی رضی الله عنه کر بلاړو د لور خاوند نو دوی کر بلاړو او حضرت حسن حسین رضی الله عنه به کتب چیر زدی او وینم نو ما باندې دا څومره سفر چې کړی دی د هغې تکاوت مې لري نو دینه د نبی علیه السلام مینا محبت ثابتېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې تشریف فرماو دا جو خطبه به کوله په چې کله به دا دواړه ولید دوی دواړه برا روانو نو دا ماشومان دی برا ورزیدل اکثر د ماشومان د قدمونو چل اخلي یو څو قدم اخلي بیا را گذار شي نو بیان نه بپاسې د خطبه نه بپاسې د اوروچتې کا او ځان سره یو په خیر په مبارک باندې کېنول یو په ګس باندې کېنول او بیا ویل یاره الله پاک آیات کې فرمایي چې مال او اولاد چې د فتنه ده وی ګور ما بیان کولو خطبه می کوله خو چې دا ماشومان ویلید چې را پریوته نو ما نه دا برداشت نشو ما بیان نیمه کې پرې خو ورغه ماغه مې روچت ځان سره می کېنو نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مینا مبارک کله بچ نبی علیہ السلام منس کولو نو دا ماشومان به وته کله په ولو باندې کېناسته کله به وته مخ کې رسته کېده نو صحابه فرمایي چې نبی علیہ السلام به د دې د وجه نه سجده وکړه چې حسن نز سجده نه پاسمه دی گزار شي دا کرنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې حسن حسین په خورو کې لوبي کولې ماشومانو نو دوی به ورغه د خور نه به روچت کو بغیر به کوټول کپڑے به ول د خور نه ګندګي خو دې ورته خاندل نبی کریم صلی الله علیه وسلم به حسن حسین روچت کو د هغه شونډې به خپلې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسوی ډیر نیازبینو په 10 محرم باندې هغه شهید شوی نن سبا 10 تاریخ نن 9 محرم دی نو که څوک روزه نیول غواړي نو په 10 باندې او 9 باندې یعنی نن ورځ او پرونه ورځ خو نبی علیہ السلام فرمایي کچانه نه هم ورسره نه وي نو لسمه او یو لسمه روزه ونی سي په دې باندې ثواب ډیر زیات دی مونږ تیر جمعه ویلو چې دا عاشوري دا روزه چې د لسم محرم څوک چې ونی سي د یو کال شاتنی ګناهونه وت الله پاک معاف کوي څوک چې په لسم محرم باندې خپل کور والو باندې خپل گاون کې خپل علاقہ کې په خپل مرګور باندې دردې پورې چې د خپل بچو باندې صدقه وکي یعنی خفرا کوي فراخه سره الله پاک بول ټول کار د فراخه سره رزق ورکړي خبره مې دې پورې کوله چې حضرت حسین رضی الله عنه په باغ کې ناست دا مسافر راغو چې یره ز دنس او غواړم لکه جوړ او غواړم نو دی وی چې ما ځان سره ډیر زیات خوخان را وستیو چې په دې باندې به کجوري بار کومه خو ما حضرت حسین رضی الله عنه نه پیژندو چې دې کې کم یو دی نو خپل مزدورانو سره ناست خوراک کوي چې زیولي د ماواز راتو کو چې راشه مسافر وي ما ودل چې او وی راتوین چې کینا روټه را سره خوري وی روټه مې ور سره خوړه وی بیا راتوي چې څنګه راغله خیر خو دې وی ما ویل چې حضرت حسین رضی الله عنه سره ملاویږم ملاقات ور سره کوم نو واته ویل چې خیر شه صدا لپاره ملاقات کې چې مسافر یا مراغل امنان سره میو خان را وست دي ما وی چې کجوري براله خیراتی را کی صدقه کجوري برا کی نو ها بزان سره یوسف ویراته او کوم کو چلاشه او خپل او خان دی راول چې څومره خان دی را وست دي او د کجورو باغ کې راته هغه کجوري شراب وندکړي هغه زیرا تو کولو ډېرې چې ورشه دې ته ودرو چې څومره د پکار دي څومره ځان سره وړې شه هغه کجوري ځان سره یوسه ویزدا سه حیران شم ما وتل چې ګپ را سره لګي کنه د رښتیا راته ویراته په خندا شو چې څومره کجوري ته وړې شه هغه مرو ځان سره یوسه
وی ما ځان سره هغه اوښان بوتله ټول مې بار کړ یو مړه نو وی ما وویل چې واقعي چې دا د نبي علیه السلام نسوی دی څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سخاوت والو د کرنګې د نسویم سخاوت والا دی زما عزتمندو دا